الرحمن الرحیم والإرادة صفة الله تعالى ازلیت قائمة بذاته. پدې څوک پوهیږي د आवाज صحیح دی؟ څوک په پوهیږي؟ نه چې د आवाज صفا کی صفا نه دی. اراده صفت د خدای دی، ازلی ده او قائمه ده د ذات د خدای پورې. بس متن کې درې دعوی شوي. یوه دعوه دا ده چې اراده د خدای صفت دی، دویمه دا ده چې ازلی دی، او دریمه دا ده چې قائمه ده د ذات د خدای. کرر ذلك تاکیدا وتحقیقا لاثبات صفة قدیمة لله. دا دفعه د یو اعتراض ده چې مخکې بیان شو چې صفات د خدای اته دي، ارادم پکې ده. نو بیا دوباره ولې وایي چې والارادة صفة الله تعالی؟ دا خو تکرار دی. دې جواب کوي کرر ذالک، مکرر کړه دا تاکیدن د تاکید د پاره، وتحقیقا د ثابتولو د پاره، لاثبات صفت د ثابتولو د صفت قدیمه د الله د پاره. د دې کار دا دی تقتضی تخصیص المکونات بوجهن، چې خاص کوي تقاضا کوي د خاص کولو د مکوناتو بوجهن دون وجهن، په یوې طریقې نه په بلې طریقې، او په وقت دون وقتین. هلکه تاسو ته مې ویلي چې قدرت ته وجود د مقدور او عدم برابر دي. بیا چې اراده متعلقه شي نو په یو وخت کې نه په بل وخت کې، په یوې وجه نه په بله وجه مقدور ته تخصیص ورکړي. دا د ارادې کار. هلکه تاسو ته د آواز صحیح درځي دی؟ شاته کسان صحیح دی؟ لیاقت امیر صاحب هغه ترکان ته دې ونه ویلې پرون دا چې دغه هلته د سپین ږیري هم پکې ګوتې وهي او د طالبانو. دا اوس صحیح آواز دی، دې نه زیات نه دی صحیح. برا بیا بوج کېږي کله څنګه؟ لا کما زعمت الفلاسفه، دا سند لکه د فلاسفه چې سرایا ده. فلاسفه سرایا ده، هغه وی اراده د خدای صفت نه ده، د اول دعوی نه انکار کوي. او سوی وی من انه تعالی موجب بالذات لا فاعل بالاراده والاختیار. الله موجب بالذات ده، فاعل بالاراده والاختیار نه ده. خدای چې سکی دا په اراده او اختیار نه کیږي، دا د دنه د ذات په اعتبار سره کیږي، استقرار چې ورته وایي. هلکه په پوه شي دی وایي اراده د خدای صفت نه ده. ولې؟ ځکه که اراده د خدای صفت شي وایي قدیمه منی که حادثه، که حادثه منی نو خدای محل د حوادثو شي، او که قدیمه منی نو مرادم ورسره قدیم شي، یا که قدیمه منی نو جایز الزوال شو، او قدیم خو جایز الزوال نه، زوال په نه راځي. ځکه چې یو مراد اراده خدای وکړي او هغه شی پیدا شي، خو اراده ختمه شوه که د شي د پیدا کېدو نه وروسته خو مراد چې پیدا شي نو اراده ختمیږي که نه. تا د تبلیغ د 3 ورځو اراده وکړه داسې روزي، نو اراده دا خو چې کله دې بېسره په شا کړه نو اراده ختمه شوه، کار راغی که نه چې د څه اراده دې کړې وه. فکر تم خیال دی که؟ نو هغوی وایي که اراده قدیمه شي نو بیا جایز الزوال ولې ده؟ نمنګ وایي د خدای کم بخت اراده جایز الزوال نه ده،
تعلق د مراد سره جائز الزوال ده، متعلق جائز الزوال ده. اراده خو قدیمه ده کنه، لکه به پوه شي. او فلاسفه وای الله موجب به ذات ده. موجب اسم فاعل د باب فاعل ده، ایجاب واجبون کے ثابتون کے به ذات ده، صادرون کے به ذات ده. دا سیزونه د ذات نه صادر دي، د پکې اختیار نشته. الکه په پوه شي کې موجب به ذات څنګه ای، لکه دا رڼا د انور نه چې کوم دی، دا شعاګانې دا زیدي کې د انور اختیار شته، نور را بندولی شي. وای خدای هم د قشان سیزونه تی صادر بل ایجاب. دیم یا لکه اور نه ګرمي راوځي او لمبې تی راوځي او رڼا تی راوځي، دې کې د اور څه اختیار شته. لکه اور موجب بالذات ته او خدای مو موجب بالذات. نو چې د سی ویل چې اراده صفت د خدای دی، نو په فلسفه او رد راغې. والنجاریه فنجاریه امرد دی، دا یو ډله ده منصوبه د حسین ابن محمد النجار ته. نجار ورته ځکه وایي چې نجاري کوله، ترکاڼي. پخواني مولیان خو ښو کارونه به یې کول، اوس خو ټول ډوډۍ خلاصي. تاسې به ټول جهادونه کوي، مجاهدین دي دسترخوان سره، غازیان دي که نه، کفر سره مقابله کوي. کفر ډوډۍ دي که نه، دسترخوان کې پټي که نه. تاسې به پوه شئ. نو د دې رایه څه ده؟ دوی وایي چې الله مرید دی د ذات په اعتبار سره. اراده خو د خدای صفت دی، اراده خو پکې شته، خو اراده ذات کې ده، اراده مستقل صفت نه دی. والنجاریه په نجاریه ورد دی من انه مرید بذاته، چې الله اراده کوونکی دی خو د ذات په اعتبار سره، لا بصفته، نه د صفت په اعتبار سره. تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې د معتزله هم د قرایه ده د ټولو صفاتو باره کې، چې خدای صفتونه نه مني. وایي خدای کې علم او قدرت دی، خو ذات کې د علم او قدرت مستقل صفتونه نه دي. مخکې تیر شوي که نه. او نو نجاریه یې ولې خاص کړ د ارادې باره کې؟ تاسو به جواب وکئ. صاحب د نبراس دا لیکلی دی چې نجاریه صرف اراده کې دا وایي، نور صفتونو کې نه. وای صرف الله تعالی مرید دی د ذات په اعتبار سره، او نور صفتونه پکې شته. او معتزله ټول صفتونه وایي. وبعض المعتزله او دې کې د سمنه د لکه بعض معتزله چې وایي چنه مرید باراده حادثه لا فی محل، الله مرید دی په اراده سره، او خدا اراده حادثه ده په محل کې نه ده. نو حادثه ده ولی ځکه قدیمه کشینو لازم بشي جواز زوال ده دی، ځکه چې مراد پیدا شو خو اراده به بیا ختمیږي که، او قدیم شی خو نه ختمیږي. نو قدیمه ورته نه وایي، نو څه به ورته وایي؟ حادثه. او لا فی محلن په محل کې نه ده. ولی ځکه که حادثه شي او د خدای پورې قایمه شي، نو خدای په محل د حوادث شي. نو لا فی محلن دا قمقلو خبرې لکه به پوه شي. والکرامیه او د سم نه ده لکه کرامیه چې وایي من ان ارادته حادثه فی ذاته، اراده د خدای حادثه ده فی ذاته، په ذات ده کې ده. او کرامیه خدا بد نه ګڼي چې خدای د محل د حوادث شي. الکه به پوه شئ. په دې خبره دلیلونه وس پیش کوي چې اراده د خدای صفت دی او قدیم دی او قائم بذات الله دی. زمونږ په دعوی والدلیل دلیل علامه په هغو خبرو ذکرنا چې مونږ ذکر کړی، الآیات الناطقه هغه آیاتونه دي چې ګویا نه دي، باثبات صفت الاراده،
په اثبات د صفت د ارادي والمشیت او مشیت لله تعالی الله تعالی لرا لکه الله ويحكم ما يريد کوي هغه سچ صحیح اراده شنه اراده ورته ثابت شو یا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر تاسو باندې دا سانه اراده لري یا خدای وای فعال لما يريد هغه سکه چې د صحیح اراده شي یا وما الله يريد ظلما للعباد خدای خود بندگانو باندې د ظلم اراده نه لري اراده خدای ته ثابت ده آیاتونو کې مال قطعی سره د دې یقینا چې زمونږ یقین دی بلزوم قیام صفت الشیء به چې لازم دی وی قیام د صفت د شی به د دې شی پورې دا زمونږ یقین دی چې صفت د شی بقا دا لازمه ده چې صفت د شی به د دې شی پورې قائم هر کله چې قران کې دا معلومه شي چې اراده د خدای صفت دی نو چا پورې وقایمه زمونږ دویمه داوم ثابت تشدره مچ قائمتم بذاتی دویمه داوه زمونږ داوه چې ازلی ده و امتناع قیام الحوادث بذاته تعالی او دا ممتنع ده چې حوادث د خدای پورې قائم شي و اذن دریم دلیل چې اراده د خدای صفت ده و اذن نظام العالم ووجوده دا نظام د عالم ترتیب د عالم وجود د عالم على الوجه الاوفق الاصلح پډېر موافق وجه پډېر اصلح وجه دلیل علی کون صانع دلیل دی په دې خبره چې صانع قادر دی مختار دی چې مختار شخ مرید شي اراده بکراله وکذا حدوثه همدارنګه د دې عالم حدوث هم په دې دلیل دی چې خدای مرید دی اراده شته ولی که اراده نه وي او دا شی نه د خدای نه صادر وي نو دا شی نه به معلول وي او خدای به علت موجبه وي او تخلف د معلول د علت موجبه نه کیږي تخلف د معلول نو دا څنګه چللی چې عالم حادث شه عالم به ختم شي او خدای به نو دا تخلف د معلول د علت موجبه نه راغی دا حدوث د عالم د دې دلیل دی چې د خدای اراده صفت وکذا حدوثه اذ لو كان صانعه که صانع د عالم موجب بذات په لازم قدمه لازم به قدم د عالم ضرورت امتناع تخلف ځکه دا به هیدا چې ممتنع د تخلف تمالل د علت موجبنا لکه به پوي چي هغه علت چې واجبون کې او ثابتون کې د معلول له الکه به پوي چې تخلف د معلول د علت موجبنا نه ده جائز لکه د انور شعاع چې کم دي دا معلول ده علت موجبه شمس ده تخلف د معلول د علت موجبنا نه کی بس